ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن یو رجسټر اداره، رمضان المبارک یو ډیره مبارکه یو ډیره بختوره میاشت را روانه ده. الله دې کړي چې په دغه میاشت کې زمونږ قسمت وي، نصیب وي او ورسره چې کوم دی نو په دغه میاشت کې مونږ خدمت وکړو. د خدمتونو میاشت ده، د برکتونو میاشت ده، د عبادتونو د لوټلو میاشت ده. ان شاء الله په دغه رمضان کې به بیا چې کم دی نو د خپل وس مطابق د غریبانانو کې وړي ویشو، وړه ویشو، چینی ویشو، دال ویشو. دې سره سره غټې روجې هر مازدیګر الحمدلله د هغې سیسټم به هم روان وي او دې سره کوشش کوو چې دې پرې موږ درستخان هم ولګوو. ګرانو کتونکو دا کار چې کم دی نو دا ځان له خپله خیرت ښه کول دي او الله سره خپل روابط ساتل دي. کله هم د دې کې هغه نشته چې دا د پلانکې پارټۍ دی، دا د پلانکې پارټۍ دی، دا هغې سره دی. اگر چې په سوشل میډیا باندې د 2018 نه واله 2024 شو 6 کاله ما پسې دغه پروپیګنډې، مختلف کمنټس، مختلف قسم خبرو شوې، خو علما وایي چې کله د پسې غیبت کیږي یا وي ببرې ونې ته کاڼي ویشتلې کیږي، شنډې ونې ته چې کوم دی نو څوک ګیام نه اچوي، یعنی بیرې ته چې کوم دی خلک کاڼي ورولي. نو په دغه ټولو خبرو پوه شو، په دغې باندې هېڅ کار نشته دی. بل دا ده چې ډېر خلک وایي که د دې بعضې خلکو خو په دې ذهنونو کې بس غله او غله او غله او هغه خو خلکو ته پته ولګېدله دا د دوی یو لیبل دی، تور دی، لونډې لپاړې دغه لګوي. موږ چې هغه غوښتې نه دي ښه او خو څه م راکړي نو د هغې رانه تپوس کولی شي، دونه مې درکړې وې په کوم ځای کې دې ولګولي. د دې تپوس حق هغه کس سره شته، خو دا نور خلک دوی به چاله ګیلاس کې اوبه هم نه ورکړي او لګیا وایي دا چل دی واغه چل دی. د خدای تعالی بندګانو په خپله هم یو کار نشي کولی نو بل کار ته پرېږدی که نه. ډېر ګران کار دی، هېڅ ضرورت نشته دی چې یاره موږ دغه کار وکړو ځکه چې دا پیټې دی. دا څوک چې د امانت درکړي که نه دا د باندې بوج دی، دا بوج دا ختمول دی، دا خلکو ته حقدار ته رسول دی. نو وخت تېرېدو سره انسان چې کوم دی نو بدلیږي او ځي داسې مخکې ورپسې ځي، بیا نور کارونه په دغه کې وي. خو نه، کوم چې زمونږ د شروع نه د سټارټ نه د ویډیو طریقه ده او په کومه طریقه خلکو له ورکوو نو ځان له خپل آخرت ښه کوو، ځان خوله وباسو، ځان ستړی کوو. په دغه روژه کې الله پاک رانه یو کار اخلي نو ولې په هغې کې موږ بریک ونیسو. ډېر داسې شتمن خلک وي چې زمونږ د دغه ټولو خبرو باوجود په الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن باندې اعتماد کوي، بروسه پې ساتي. نو دا الله پاک ویني، د الله کیمره لګېدلې ده. دې کې نه په چې احسان کوو نه د چې احسان اخلو. موږ ځان له آخرت ښه کوو، خو څوک را سره امداد کوي هغه ځان له آخرت ښه کوي. خو دا باور خلکو له هم ورکولی شو او خپل رب ته جواب دیو، خپل ضمیر ته جواب دیو. الحمدلله ښه ښکلې ژوند تېرېږي، پړم سارمان نشته. الله چې رانه کم کار واغسته او اخلي رانه، دا د الله پاک لاک شکر دی د خپل رب چې څونه شکریا ادا کړو چې د دې فتنې په دې دور کې او په داسې وخت کې نه را باندې نخره تېره کړله، نه د چا ته محتاجه کړلو، نه د چا ټوټان کړلو. د خپل ملک دپاره او د خپل قام دپاره چې کوم دی نو اواز پورته کوو. هغه زموږ صحافتي کار دی، خبرملای پورته کوو. چاته بد لګي بد دې ورته ولګي، خو په هسپتال کې مسله ده، خو په لاره مسله ده، خو په سکول کې مسله ده، خو ایم پی ای کار نه کوي، خو ایم این ای کار نه کوي، خو حکومت کار نه کوي. نو چې پیدا شو نو دغه یو حکومت دی، په دغه حکومت په ریاست باندې به خبرې کوي، نیوکې به هم پې کوي. زموږ صحافتي کار دی. کله چې سوشل ورک دی نو دې کې زه دا نه چې و تا پی ټي آی له ووټ ورکړی دی او تا له چې کوم دی نو زه دا 10,000 روپۍ نه در کومه. نه، الف خان شیرپو فاونډیشن ته چې راځي د نومې پارټۍ چې کوم دی زما رور دی یا زما خور ده، خو موږ کونډو له ورکوو. نو هغه کونډې رونډې یتیمان چې کوم دی راځي، ډېر خلک پکې رنګ خبرې کوي چې او زنانه. نو هر سړي ته د خپلې خور مور په نظر وګورئ، خپل کور ته وګورئ. زنانه چې دلته راځي داسې یو چا خاوند مړ شوي وي نو لکه هغه به څه کوي، ځان سره څوک راولي. او دا یو اعتماد دی. دا د 2010 نه واله 2024 شو. نو دا 14 سال مسلسل چې کوم دی الحمدلله دې کې قسم سخت رالی. دروازې 25 لاک هم تقسیم کړي دي، 20 لاک هم تقسیم کړي، 10 لاک هم تقسیم کړي، 5 لاک هم تقسیم کړي دي.
د خلکو د کورونو وسیله شي و داسې نور یو شمېر کارونه شوي ګرانو کتونکو دا مې وي چې عمرزو کې زموږ دفتر دی او ناست یو رک نه یو بلکل مخامخ یو نو دغه کې په رمضان المبارک کې به موږ پیکج تقسیمو د هغې نه مخکې یو ورځ دا کون انشاءالله وایو زموږ ایزي پیسه نمبر دی 0333 590 5250 0333 590 5250 دا ایزی پیسہ دی جیس کیش شکم دی 0301 896 0897 خو باور می زمون پلاسو کوي ډیره خده نه کوي بیا هم ډیره خده خو خپل چم گاون غریبانان رشتہ دار دا په نظر کې وساته ډیره مننه